شاهین افریدي په دوبۍ لیګ کې د خپل ټیم د پاره میچ بایلوجي یو ګټلې میچ په لزویم چې ګټلې میچ بایلو عموما مونږ خو ویډیو جوړو چې شاهین افریدي ښه بالینګ وکړو شاهین افریدي د خپل ټیم د پاره میچ وګټلو یا امیر د خپل ټیم د پاره میچ وګټلو یا بابر اعظم خو په شاهین افریدي باندې ځکه زه ویډیو جوړوم ته شاهین افریدي په سپیډ کې ډیر زیات فرق راغلی دی په بنگلاديش پریمیر لیګ کې هم هغه ایوریج سپیډ 131 132 سره هغه بالینګ کړی دی جی دین علاوه محمد عامر حواله سره د شاهین افریدي حواله سره محمد عامر هم یو ډیر غټه مشوره شاهین افریدي لور کړی چې پاغه هم دی ویډیو کې ډسکشن کو هغه نه مخکې تاسو دا وګورئ جی چې 2 اور 20 رنزونه پاتې او 1 اور د شاهین افریدي پاتې نو تاسو څه خیال شاهین افریدي په هغه اور کې په 19 اور کې څومره رنز ورکي مطلب 2 اور پاتې دي او 19 اور دا شاهین افریدي دي او 2 اور 20 پاتې دي نو په دې 19 اور کې به شاهین افریدي اخرنی اور د څومره سکور پری دي شاهین افریدي 15 رنزونه ورکړي صرف 15 رنزونه اخرنی اور تفریق خو دي چې هغه اخرنی اور کې بیا 15 رنزونه هم په مشکله باندې شوی دي تاسو دې خو وګورئ جی 19 اور تاسو وګورئ شاهین افریدي ټو پاول اینڈ هولډر دواړه د ویسټ انډیز بیټسمنان دیګلی بالینګ کړی دی په ډومبني باله په فور والے بیا سنگل بیا په ډبل فوري او بیا درې سنگل مطلب درې فوري او درې سنگل نو 15 رنزونه د ورکل په 19 اور کې یو اخرنی اور ل بیا 4 رنزونه پاتې نو چې تاسو وګورئ هغه بیا متیشا پتیرانا کړی دي چې هغه سلور رنزونه په لاست بال باندې میچ ګټلې شوی دی جی نو شاهین افریدي نه چې کم امیدونه دي د پاکستان کرکټ ټیم سپیشلی راتلونکي ورلد کپ ته T20 ورلد کپ ته نسیم شاه به هم هغه پوری ټیک شوی خو محمد عامر دی حواله سره ویلي دي چې شاهین افریدي ته ریسټ پکار دی جی او خلانګ ریسټ ورله پکار دا نه چې 2 ورځې کور ریسټ وکړي او په 3 ورځ بیا میچ شروع شي جی نو سر شاهین افریدي چې دا دومره کنټینیوس لګیا دی تاسو لزستا یاد دهانه کې درچوم چې په 2023 کې فاست بالرانو کې ټول نه زیات بالینګ په دنیا کې شاهین افریدي کړی دی جی په ټوله دنیا کې ټول نه زیات بالینګ ټول نه زیات اور چې کوم دی په انټرنیشنل کرکټ کې هغه د شاهین افریدي دی جی خبره مقصد مې دا چې د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم دی هغه ورک لوډ منیجمنت چې کوم دی د پاکستان کرکټ بورډ هغه ډیر زیات ویک دی هاي کې لړیاون ل ریسټ ورکای نه او چې کله ریسټ له ورکای چې بیخي بس د لادو بادو پریوزي جی نو شاهین افریدي دی سپیډ کې چې دومره ډیفلیکټ راغلی دومره ډاون فال پکې راغلی دا غي وجه هم داره چې هغه ریسټ نه دی کړی جی کنټینیوسلی هغه لګیا دی کرکټ کوي جی هغه لانګ ټرم د پاره کم از کم 3 میاشتې د ریسټ پکاره زم چې پی اس ال نه پس د تر ورلد کپ پورې ریسټ وکي چې نور اړو میچونه ونه کی ورلد کپ لا بیا ځان تیار کیږي خو راځو جی په دې میچ باندې خبره کوو نور تاسو بیا کمنټ کې مو وای سکور کارت لکه چې موږ راشو ډیزرټ وایپرز چې کوم دی شاهین افریدي د ټیم دی چې 169 رنزونه کړي وو او شپږ کلاړیان اوټ شل ورونه مکمل واري جی زیات سکور چې دای سره کم کړي و 50 رنز کړي مصطفی ور سره کړي و دین علاوه چمیرا چې کوم دی یو وکټ ایستلی دا هولډر یو وکټ ایستلی دا ډوګرټ بالینګ سکور کارت دوس راشو د شاهین افریدي بالینګ طرف ته راځو ځکه دا سکور کارت زر اړوم دوبۍ کیپټل چې کوم دی دا میچ ته پاخرنی بال باندې ګټل 170 ور په چیس کړی دي او شپږ کلاړیان چونکې دا هم ډیر خټیم دي ګورباز دی ډیوډ وارنر دی بینډنګ ته د لاهور کلندر کلاړی هغه گنجیا وکټ کیپر جی 59 رنزونه بینډنګ هم پای کړي په 13 بالونو باندې سیم بیلینګ دی ور سره رضا دی ور سره د زیمبابوے رومان پاول دی راهول چوپرا دی هولډر دی مطلب خو سترانګ بیټینګ دی سره اوس راشي تاسو د شاهین افریدي 4 اور 47 رنز ور کړي 2 وکټ ایستلی دي جی محمد عامر 4 اور 33 یو وکټ ایستلی دا ټول بالینګ دی جی مین فوکس چې کوم زمو شاهین افریدي په دې ویډیو کې زمون چې کوم هایلایټ کول وغیرہ شاهین افریدي پرفارمنس جی نو سر محمد عامر هم ویل شاهین افریدي ریسټ پکار دی د حواله سره تاسو وای تاسو هم خپل رائے ما سره په کمنټ کې شریک کول شي ډیر زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام